د سونو پښتونخوا قدرمنو کتونکو زه عرفان ابراهیم یم. دا وخت زه د سوات په سرخر منګوره محله بنګلادیش کې موجود یم، چېرته چې پرون د ورځې سیلاب راغلی و او د هغې له وجې نه د خلکو ګڼ شمېر نقصانونه شوي دي. د خلکو کورونه چې دي هغې ته نقصان رسېدلی دی، دوکانونو ته او مارکیټونو ته هم نقصان رسېدلی دی. په دې اړه باندې به د دغه مقامي خلکو سره خبرې کوو چې د هغې څومره نقصان شوی دی، ضلعي انتظامیې تر دې دمه د هغې څومره مدد کړی دی، او اوس چې دا کومې کارروایانې روانې دي، د صفایي دا کوم عمل روان دی چې دا افن مدد آپ کے تحت روان دی، او که نه په دې کې ورسره ضلعي انتظامیه یا صوبایي حکومت او د هغې سره د پاک فوج ځوانان هم مرستې کوي. په دې ټول تفصیل باندې خبرې کوو د دې مقامي خلکو سره. زموږ سره اوسئ. زما نوم خدای زیب النساء جیلانی، زه یم چیرپرسن سوات ریلیف انیشیټیو، او زما نیکه والي صاحب دی، والي صاحب نوسی یم، او د 2009 نه دلته کې زه خلکو دپاره کارونه کوم. نو ما چې واورېد نور کله خو زه نه یم، او اکثر په امریکا کې، زه خو په امریکا کې اوسېږم، خو دا زما دا ټیم چې دی د SRID راځي او دا معاینه کوي، موږ خلکو سره مدد کوو. خو دې پېرې زه په خپله دلته کې وم، نو ما چې زه راشم د خلکو ته افسوس وکړم، خلکو ته هایوی وکړم، د دوی وګورم چې کوم ځګونه باندې زیات تکلیف راغلی دی چې د هغوی مدد موږ وکړو. نو موږ خو لا اسسمنټ داسې نه دی کړی چې څومره نقصان شوی دی، خو اول به ما وی زه به لاړه شم، بیا به زه خپل ټیم د سوات ریلیف انیشیټیو ټیم، خپل ادارې ټیم به رالیږم، بیا به هغوی پوره اسسمنټ کوي چې کوم خلکو ته کم ډیزرونګ خلک د چاته ډیر نقصان شوی، نو هغوی سره به موږ مدد کوو. زمونږ جی سپیر پارټ دکان و د والد صاحب یو د پرتواخونو دکان و، په لکاو روپو نقصانات یو شی دي او ډېر زیات یې متاثره کړي وي. او په دې طرف باندې پرون چې کومه سیلابي ریلي راغلې ده، یقینا د خلکو د لکاو د کروڑو روپو نقصانات هغه شوي دي. فی الحال د کم شیول چې لګیا دی په دې کې دنده بری فارم کې تقریبا 1400 څارویو، په هغې کې 11 څاروي هغه وفات شوي دي، مړه شوي دي، هلاک شوي دي. 9 پکې هغه غټ څاروي تقریبا چې هغه بلار وي، غواګانې وي پکې او میښې وي پکې، تقریبا سلپاسه د 55 لکو روپو یو څاروی. او دغه شان د نشاته د موبایلو پلازه وه، دوکانونه دي، او په دې طرف باندې باقاعده هغه کورونه دي، هر یو کور هغه د شګو نه هغه ډک دی. سیلاب چې راغی د یو پیر رانغی، دا تقریبا زما خیال کېږي 15مه پیره ده چې راځي. موږ سره هېڅ چا څه تعاون نه دی کړی، هېڅ چا، هغه هرې پالټۍ والا دی، خو زموږ سره چا تعاون نه دی کړی. موږ د الله اسرې ته په انتظار یو چې الله پاکه ته په موږ خپل رحم وکړې، ځکه چې په دې حالاتو کې که زه تا ته ووایم نو زما کور والا مطلب دی د کوټې نه پکې پرېوتې، خپې پکې شلېدلې، دې سړي ته پته ده، او دې په کټ کې وړې ده. زما د سر اپریشن کړی دی، تا واورېدو که نه، زه خلکو په لاس کې وړی یم. نو موږ سره هېڅ چا څه تعاون نه دی کړی، د الله اسرې ته نه شو، پوه شوې، او زموږ به الله پاک مدد کوي.